یو نیم کال بعد تقریبا ستاسو خواله رالم کابل ته مې وزټ وکړو واسې تش لاس نه شوم راتلی په ډکه منګوله باندې راتلل خوند کوي ما چې لږ لاس مو ډک وي نو را به شي تاسو سره به یو څو خبرې وکړو څنګه چې مټه ده دغه شان کابل دی دغه شان بریکوټ دی دغه شان چارباغ دی بابودی ده دغه شان خوازخیله ده بحرین دی د سواد دا څو اووه تحصیلونه چې دي انشاءالله دا به ټول ته یو شانتې فنډز به میلاویږي او یو لاس پورته ګورم انشاءالله او راځه به انشاءالله اوس کارونه میچورټي طرف ته روان دي نو زه به ته حاضري لګومه حاضري به مې لږه وي کمه وي د هغې وجوهات دي ځکه چې لوډ سیوا دی ثابته خیبر پښتونخوا ده او بیا په پښتونخوا کې اووه اضلاع ماته نوي میلاو شوي دي کم چې قبایل علاقه جات دي هغه لوډ هم په ما راغلی دی خو بهرحال الله به مدد کوي چې د انسان جذبه وي نو الله تعالی مدد خامخا کوي نو پروګرام مې دا دی انشاءالله چې نیکسټ راځم بریکوټ کې به هم پروګرام کوم په بابودو کې به هم کوم انشاءالله چارباغ ته به هم راځم خوازخیلې ته به هم ځم او بحرین تحصیل پاس په کالامه پورې به ځم انشاءالله چې دا خلک مطمئن شي دا ونه وایي چې یاره یوازې زما تعلق ده پی کې سره ده پی کې نو سره دی مټه تحصیل دی هلته به ځم نه انشاءالله هر چا ته به حاضري لګومه نن زه مټه کې ناست وم خو خلکو ډېر زیات وو زما د هغه ډېرې کرسۍ او صوفې هم ماتې کړې سمه لانجه وه خو بهرحال دا خلک مینه سیوا ده ضروریات هم سیوا دي موږ به کوشش کوو چې موږ د علاقې ضروریات پوره کړو د چا فرد ضروریات نشو پوره کولی هغه به یو الله تعالی پوره کوي زما به کار دا وي چې څومره مانه څه کېدی شي انشاءالله د دې سیمې دپاره د سوات دپاره د ملکنډ دپاره او د پوره خیبر پښتونخوا دپاره به کومه په هر ځای کې ویم نن تاسو ته هم کلیر کوم چې زه یوازې د سوات یا د ملکنډ وزیر اعلی نه یم زه د ثابت خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یم کو دلته ایکسپریس وی جوړیږي نو په ډی خان د هغه کوارټ پله به هم انشاءالله موټر وی جوړیږي کو دلته کې یونیورسټي جوړیږي انشاءالله هلته کې به هم جوړیږي په هر ځای کې به یو شانتې کارونه کیږي خو کمې علاقې چې پسمانده پاتې شوي دي انشاءالله هغې علاقو ته به ډېر فوقیت ورکوو او سواد په هر دور کې پسمانده پاتې شوی دی نن مې اخبار کتو نو یو مشر پکې لګیا و یاره عمران خان د وزارت عظما په چل نه پوهېږي د عمران خان د وزارت عظما په چل ځکه نه پوهېږي چې هغه ستاسو شانتې غل ډاکونه دی خو هغه هم غل وی نه تاسو به وایي چې ټیک ټاک وزیر اعظم دی خو چې څه یې په زړه یي هغه یې په خوله یي چې هغه خبرې وکړي بیا د نورو په خېټه باندې دړي چې چا په خېټه دړ راځي نو خدای دې وله ښه وکړي نو زه به ورسره څه وکړم او نو ګازرې به یې نه خوړې بهرحال هغه به لګیا یې د هغو خپل یو سیسټم دی زمونږ خپل یو طریقه کار دی موږ به په هغې باندې ځو زه یو خبره کلیر کومه عمران خان د دې خلکو سیاست ختم کو هغه څنګه ختم کو مولا به راپاسېد مولا نه هغه سړی چې تاسو ورته نوم هلئ هغه به راپاسېد هغه به د اسلام په نوم باندې سیاست کوو نو زما وزیر اعظم ورته د مدینې د ریاست طریقه کارو خو چې د مدینې ریاست څنګه جوړ کړو پیغمبر علیه السلام موږ خو هغې ته نه شو رسېدی خو کوشش به کوو چې هغه څه نه څه پکې وکړو هغه ختم شو د یو این اسمبلی په فلور باندې چې پرایم منسټر کومې خبرې وکړې ټولو دنیا ته پته وه بسم الله د خپل تقریر بسم الله نه وکړو هغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین یې پکې وې د پیغمبر علیه السلام د اسلام د قرآن ټول ذکر یې پکې وکړو او چې څنګه مراد وې هغه ته یې ووایي چې یاره ته دهشتګرد یې زه خو نه یم زما مسلمان خو نه دی په ما ولې دا الزام ته لګې دا خبرې چې هم نه شو کولی نو د اسلام هغه خبره خو هغه نه لاړه دلته هغه نور به لګیا او خپله خاوره او خپل اختیار نو هغه اختیار هم لاړ ځکه چې هغه ټول د پښتنو سیاست کوي نو هغه دی بسوي نو دې خلکو سره صفاتې نه دي په صوبه کې ورسره څومره دي پاتې نه په دې ملک کې ورسره صفاتې نو چې څه نشته نو په موږ باندې به تنقید هم ډېر زیات کېږي موږ ته به دو ردې بدې هم وایي خو وایي به زموږ چې څه کوشش دی او چې څه مو ایجنډه ده په هغه کمې لوزونه مو چې د قوم سره کړي دي انشاءالله موږ به هغه پوره کوو او د قوم ته به واپس راکوځېږو زه دې خلکو ته یم تاسو د دې قوم یا زموږ دغه تاسو نه شئ کولی دا زموږ دا تپوس او دا په موږ باندې چې موږ سم پرپز دپاره سم مقصد دپاره راغلي یو د هغې به دا خلک بیا زموږ نه تپوس کوي چې واپس الیکشن ته راکوز شو دوی به بیا موږ ته ښایي کو موږ ښه نو واپس به په دې اسمبلو کې ناست یو واپس به په دې ملک باندې حکومت کوو
او که موږ خراب وو دا د خلکو حق دی چې هغه بیا موږ ریجیکټ کړي لکه څنګه چې دا نور ریجیکټ کړي دي او ان شاء الله دا به ځکه نه وي چې نیت پاکي منزل آسان وي زما کوشش دی دا ویل دی زما چې زه د خیبر پښتونخوا اوچته کړم زما د پرایم منسټر دا کوشش دی او دا ویل دی چې هغه د پاکستان وځلئ چې د پاکستان باندې څومره قرضې دي چې دا ختم شي او دې خلکو چې موږ د اکانومي په کم حالات کې پرېښودې ده چې هغه ټیک شي او ان شاء الله ټریک ته ختلې ده یعنې پټلۍ ته یا روډ ته ګاډی ختلې ده ان شاء الله دا به ښه کېدو طرف ته ځي امید لرو چې ان شاء الله یو کال 2 کاله بعد به د دې ملک حالات هم ښه شي ما ته پته ده ګراني ده ما ته پته ده تاسو تکلیف دی قوم ته تکلیف دی زه روزانه لیکم میټینګونه کوم کوشش دا کوم چې دا روزمره کوشش کوم ما ته ریپورټ راځي چې دلته موږ کنټرول وکړو ګراني ده ان شاء الله دا ګراني به ختمېږي دا سخته به ټول عمر نه وي دا به لږه سخته ان شاء الله او دا سخته به ختمه شي خو چې کوم خلکو دا سخته په موږ راوستې ده هغه تاسو ته معلوم دي او هغه خلک دلته به اوس پته نه لګي چې په کومه خوره سیاست کې ما ته خو پته نه لګي خو شرم خو دا غوښته نه او پښتو کې مطلب د شرم څخه ګډوډ نه چې بیا پسې ناري په بهرحال دا هغو خپله یو ایجنډا او زما خپله یو ایجنډا انشاءالله موږ به خپله ایجنډا کوو هغه به خپله خبره کوي دلته نن د کابل هسپتال افتتاح وشوه ما د مراد مې د دې کابل هسپتال افتتاح مخکې بورډ لګېدلی خو سپینه و هغسې په کاغذونو کې یو خبره شوه نن 35 کروڑ روپۍ 34 کروڑ 70 लाख روپۍ د دې هسپتال اپګریډیشن دی انشاءالله په خپل ټینیور کې به یې کمپلیټ کوو ډاکټران به ورته هم راځي او د څه مقصد دپاره چې دا هسپتال اپګریډ شوی دی انشاءالله هغه مقصد به تاسو ته درکوو انشاءالله دا زموږ تاسو سره وځي باقي دلته چې څومره سکیمونه دي یا څومره ډیولپمنټل فنډز دي یو خبره د کومه د کابل تحصیل خلکو یو خبره یاد وساتئ ما ته پته ده مسیندا دلته ناست دی ستاسو کینډیډیټ و بدقسمتۍ نه په ډېر کم ووټونو باندې الیکشن وبېلو خو دا درته وایم خو ستاسو ایم پی آی نشته که نه د دا محمود خان چیف منسټر ستاسو ایم پی آی دی دا ستاسو ایم پی آی دا غم به یې نه کوئ چې څه یې انشاءالله په شریکه به یې که وچئ او که لمدئ هغه به په شریکه باندې او دومره فنډ به انشاءالله در کومه چې تاسو به په لګولو باندې دغه بیا به زیونه سره نه دا ما په مټه کې په دې تېر شوي حکومت کې وي ما به وی چې یاره زه به درله دومره کارونه وکړم چې تاسو بیا لارې کوڅې ښایې او ځای به تاسو سره نه وي هلته اوس هغه صورتحال دی انشاءالله دا چې 15 کاله تېرېږي بیا به تاسو پسې مونږ ګرځو دا مراد به درپسې ګرځي دی به ته وایي چې یاره کوڅه وښایې لار وښایې ټیوبل وښایې خو تاسو به وایي چې یاره نشته پوره دي داسې به انشاءالله که خدای ته منظور یو خیري باقي غټ غټ پروجیکټ یې ما ته د ځمکو مسله ده څنګه چې مراد وې خو ډاکټر صاحب یې زما په حلقه کې د ځمکو مسله نشته نو که اوس تاسو ځمکې ورکوئ نو ښه به حقونه ورکوئ نو ډاکټر امجد ورته تیار دی ګورئ دی به ریکورډ دی دنه وړي ګورئ اوس تاسو خپله مرضي ده ګران ورته هم تیار دی هغه وایي په چارباغ کې هم ځمکه ارزانه ده نو خبره اوس خپلې وګورئ چې یاره تاسو څه کول غواړئ بس دا یې زبردسته خبره وکړه د کابل ګاف کورس چې دی ما ته وایي د دې شکل به خراب شي نو ما یې اوس ما له ګاف سره زموږ پسه پوهېږو څه شی دی د هغې سره زموږ څه کار دی یار او د غټانو لبه ده چې څوک به راځي هغه به هغه بال داسې وایي څه چل به ورسره کوي موږ له خو نه راځي موږ خو د عمران خان کلاډیان یو چې ته بیټ راکوي چې ته بال راکوي هغه لږ ځای غواړي په 40 کناله کې یا کېږي دا په 900 کناله کې دا چېرته چا ویلي دي هغه غټان مټان نشته موږ خو عام خلک یو د عامې طبقې سره متعلق دی چې انشاءالله قوم په څه خوشحالېږي نو دلته به که تاسو راځي یعنې یو 1500 کناله ځمکه به د دې نه انجینرینګ یونیورسټۍ ډول راځي به که نه او که بیا راځي یو 200 کناله به دې ومن یونیورسټۍ ډول او که بیا راځي یو 50 کناله به دې ویډ هسپتال ډول راځي به که نه او که داسې چې ته نوره ځمکه د سره وي نو بلا شي پروجیکټونو په هوا کې ګرځي نو هغه به پې راکوز کړو نو انشاءالله په جون جولای کې به راځو دا ټیم به راځي سره د مراده او دلته به انشاءالله د انجینرینګ یونیورسټۍ افتتاح به کوو انشاءالله دغه شانتې به سره انشاءالله د هسپتال افتتاح کوو دغه شانتې به سره د وومن یونیورسټۍ افتتاح کوو او د ته خبره چې دا دې راته یاده کړه او ویم درته ورېږه هغه ته هم ویم او د هغې سره سره چې راځو نو دغه د یو 400 کناله ځمکه ده نو هلته به د اګریکلچر یونیورسټۍ افتتاح وکړو ټیک ده که نه
د ایرپورټ خبره د ملګری وکړه کو تاسو ګورئ نو دیوالونه په شروع دي او کار پې روان دی ما ته هغه ووایي چې موږ خپل کار کمپلیټ کو و د جازونو مسله ده چې را جازونه موږ ته راکړي کوم چې د پی ای هغه چیف ایگزیکټیو دی هغه زه هم پېژنم او مراد هم دلته ناست دی مراد توجه وره او سره به خبرو وکړو چې زر تر زره پې جازونه را شروع کړو انشاءالله دا ایرپورټ به کم کولی شي بل دا ایرپورټ چې دی د دې لپاره 90 لک روپۍ چې دي ایرفورس والو هم ورکړي دا رنوی چې دی دا به ایکسټنډ کوي انشاءالله په دې بیا غټ جازونه هم راکوزېږي انشاءالله په دې کې د نهر مسله وه هغه ورته ما منظوره کړې ده هغه نهر به منځ نه وځي راتاو به شي انشاءالله دا مسله به هم ستاسو حل شي د ملم جبې روډ به هم کمپلیټ شي دغه روډ مراد ان ایچ ایس سره کمپلیټ شو دا کم روډ چې دلته روان دی د چکدرې نه والا دغه پورې د مدینه پورې په دې به انشاءالله واپس دومره ترکول وکړم چې ژوندي نه انشاءالله ګرځې به پکې خدای له منظور یې وکړي ګیس هم روان دی انشاءالله هغه علاقو ته به رسو او دا ګیس به هم تاسو سره ستاسو مسله خو حل شوي ده خو پاس علاقې پاتې هغو ته به هم انشاءالله لاړ شي د هغې نه علاوه بر هم ډېر پروجیکټونه روان دي دا کالجونو پروجیکټونه دي د مینګور هسپتال الحمدلله کولاو شو په ځکه مې خواته ولاړی د دم ډېر پروجیکټ په مینګوره کې دي انشاءالله په هغې به هم کار کېږي د چارباغ دپاره دلته عزیز الله ناست دی یو سی ایچ یو بالته انشاءالله جوړو او یو بالته کالج هم جوړو د هغې سره سره به زما کوشش دا دی چې څنګه د نپکې خولو دا وله وه په دې تیر شوي دور کې ما بله وله جوړه کړه د باغډینې نه واله د مټې پورې او انشاءالله درېیمه وله باغ اوچته وه د ګلي باغ او د چارباغ او په دې طرف پې اوچته وو انشاءالله دغه ځمکې به هم خلکو ته ډیګیټ کړو انشاءالله نو دا کارونه چې دي دا د ارباو کرباو روپو کارونه دي او د کم خلک چې په سوات باندې حکومت کړی دی د والي سوات د دور نه بعد چې کم راغلي دي هغه تاسو ته معلوم دي چې هغو دلته صرف وخت ټایم پاس کړی دی بیا تللي دي په مخه باندې خو انشاءالله د دې سوات د را روان نسل دپاره او د دې عوامو دپاره به انشاءالله سوات ګلو ګلزار وي سختې مونږ ډېرې تېرې کړي دي په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي انشاءالله اوس راحتې طرف ته روان یو خو امن ضروري او د امن بحال ساتلو دپاره تاسو هر کس په پکې خپل کردار ادا کوي امن یوازې حکومت یا سکیورټي فورسز نشي قایمولی امن سره په قایمولو کې د خلکو خپل یو کردار دی هغه کردار به تاسو ادا کوئ چې را روان نسل زموږ محفوظ وي چې دنیا آباده وي پاکستان پې آباد وي خیبر پښتونخوا پې آباد وي سوات پې آباد وي انشاءالله دغه مو نیت دی دغه مو مقصد دی دغه مو منزل دی زه در نور ټایم نه خرابوم ځکه بیا موسم خرابېږي دیولۍ کالج دپاره کو چې ځمکه راکړه نو په سر سترګو باندې ما خو درته ووایي تاسو ځمکې ګورئ او زه به درته بلډینګونه جوړوم نور بیا ستاسو ایمان دی چې تاسو کې څومره زور دی زه به خپل زور ښیم تاسو به خپل زور ښایئ داسې ده که نه انشاءالله په اخره کې زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد